الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زو امام علی شاه منظر د خپل ایمان تجدید کوم او په صدق کې دل سره د خپل هغه غلطیانو چې ما د شاعرانه جذبات کې اظهار کړی دی هغه باندې نادم یم د خپل پروردگار نه د هغې توبه وباسم او د هغه نه د هغې د معافۍ او د مغفرت طلبګار یم او ټول اهل اسلام نه چاته د چا چې زما د دې کلام نه دلازاري شوي ده زه د هغوی نه د زړه د کومې نه معافي غواړم او زه د دې ټولو ګواهانو په وړاندې دا عهد کوم چې آینده به زه داسې هیڅ قسمه شاعري نه کوم چې په هغې کې د اسلام د شاعر اسلام او د مسلمانانو دلازاري وي بلکې زه به خپل استعداد د اسلام د مسلمانانو د عظمت او د اهمیت اوچتولو دپاره استعمالوم او دا وعده کوم چې زه به عنقریب انشاءالله العزیز تبلیغي جماعت سره 4 میاشتو ته وځم او خپل ژوند به د الله د احکاماتو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق د تیرولو کوشش کوم آینده به زمانہ هیڅ قسمه داسې کلام نوزي چې هغې سره د مسلمانانو دل ازاري وشي الله دې ټول مونږ ته په دین باندې تللو توفیق نصیب کړي او زموږ د ایمان حفاظت ته وکړي زه بیا د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم او دا التجا کوم چې ما د خپل رور وګڼي والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما رونو مسلمانانو، زه مفتی مختار الله د دارالعلوم حقانی سره تعلق لرم. زمونږ یو 2-3 ملګري جناب ګلسید صاحب او جناب شمشاد علي صاحب ما ته راغلل او زمونږ د یو محترم ورور مولانا حافظ شوکت علي صاحب چې د دارالعلوم حقانی استاذ دی او بهترین مدرس دی او تبلیغی جماعت سره تعلق لري داغه په واسطه باندې راغلل او ما سره دا دغه کو چې زمونږ یو ورور جناب امام علی شاه منظر صاحب هغه داسې شاعرانه کلام کړی چې په هغې باندې د مسلمانانو دل ازاري شوي ده په هغې باندې هغه ډېر انتهایی نادمه دی او خپل ایمان تجدید کول غواړي. نو دوی بیا لاړل او ما سره تقریبا اوس داسې د پاسه 8 بجې دي د ماسخوتن په دې کې امام علی شاه صاحب او د نور ټول ملګري ګلسید صاحب، شاهجهان صاحب، شمشاد صاحب او نور ملګري دلته کې هغوی راغلل او امام علی شاه صاحب منظر خپل د ایمان تجدید مو کو، کلمه شهادت مو ویله، زبانی طور باندې د خپل ندامت اظهار کو، ټولو اهل اسلام نه معافي وغوښته او تحریری طور باندې هم د خپل معافی اظهار وکړلو، د خپل د ایمان د تجدید اظهار وکړو. زه د خپل مسلمانانو ورونو نه دا خواست کوم چې دته همغه رنګ مینه ورکړي
کومه چې د دې کلام د وینا نه وړاندې د سره مینه وه. مونږ په دې ډېر خوشحال یو. الله تعالی دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي. او دا عرض کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کوم یو سړی چې په خپلې ګناه باندې توبه او استغفار وکړي هغه داسې دی لکه چې هغه باندې ګناه نه وي. اسلام مونږ ته د روادارۍ مذهب تعلیم راکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت هندي تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته انتهایی اذیتونه رسولو، لیکن چې کله هغه ایمان راړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هغه لوړ مقام ورکو چې کوم د مسلمان وو. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه کور باقاعده د امن یو مرکز ګرځولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته تعلیمات راکړي چې زمونږه کیمس کې اتحاد او اتفاق وي. او اسه پښتو مسلم دا چې سړی سحر رکشي او ماخام کور تراشي نو رکني. نو امام علی شاه صاحب منظر د خپل اغا د شیطان او نفس هر انسان سره تړلې دی. هر انسان سره شیطان او نفس تړلې دی او دغه د گمراه کولو کوشش کوي. نو بس غالبا په دغه وخت کې په د باندې هغه غالب شو. خدا د الله ډیر لوی فضل او کرم دی چې د خپل غلطۍ په خپل احساس وشو، بغیر څه د جبر او بغیر څه د اکراه نه، بغیر څه د دباو نه د خپل غلطۍ احساس وګڼو او په هغې باندې ندامت اختیار کو او توبه یې وباسله او تجدید د ایمان یې وکړه. نو په دې وجه باندې دا د مبارکبادۍ مستحق دی. زه امام علی شاه صاحب ته ډېر زیات خیر تحسین ورکوم چې دوی دا قدم اوچت کو او د خپل ایمان استقام الله دی او د الله د ذات نه دا دعا کوم چې خدای دې مونږ ټولو ته په ایمان باندې د استقامت توفیق نصیب کړي. او امام علی شاه صاحب چې کوم وعده او کوم لوزونه وکړل الله دې په دې باندې دتا او مونږ ټولو ته په هغې باندې د ژوند د تېرولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او زه د نور مرګرو تم ویم چې دیم په دې باره کې څه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، امام علی شاه منظر صاحب د خپل شاعرانه غلطیانو معافي وغوسته. دا غلطي د انسان نه کیږي. انسان غلطي وکي او الله معاف کوي، نو مخلوق به ولې نه معاف کوي؟ انسان دې خطا کیږي، هغه خطا شو، د هغې معافي وغوسته، تجدید ایمان یې وکړو، کلمې ووی. او د مفتي مختار الله صاحب موږ ډېر شکرګزار یو چې په یو ناسته په یو وینا باندې هغې دا دیني کار وګڼلو او دې ته مرسته وکړه چې بس را دې شي راځئ. نو پکار دا زه د ټول قوم نه دا اپیل کومه چې تاسو هم دې معاف کړئ. غلطي د انسان نه کیږي. آینده دپاره هم هغه عهد وکړو چې زه به بیا داسې کلمات داسې خبرې به زه نه کوم، زه به الټا د دین او د اسلام د حفاظت دپاره خپل صلاحیتونه استعمالومه. نو ډېره مننه وي، ډېره مهرباني وي، تاسو هم دې معاف کړئ. څنګه چې کیدای شي زموږ دا منډه تړله ستاسو دا معاف کول د ده لپاره د هدایت ذریعه وګرځي، د ښه سوچ ذریعه وګرځي او موږ به دله ټول دعاګانې کوو چې الله پاک ته دله هدایت نصیب کړي. ډېر سنجیده، ډېر ښه دماغ ورته الله پاک ورکړي دي چې دا صلاحیت د اسلام د بلندۍ دپاره او د اوچتېدو دپاره د استعمال کړي. ډېره مننه او شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانان ورونو، څنګه چې تاسو د مفتی صاحب خبرې مو واورېدې او د ګلسید بھائی خبرې مو واورېدې چې امام علی شاه خپل کم کلام ویلو په هغې باندې نادم دی، په هغې شرمسار دی او هغې دی توبه وویسته د مفتی صاحب سره. نو مونږ خدای ته مبارکباد پیش کوو چې یو ډېر لوی کار یې وکړو، یو ډېر عظیم کار یې وکړو او د مفتی صاحب هم ډېره شکریه ادا کوو چې په دې ماسخوتن کې په دې شپه کې مونږ ته ټایم راکړو. نو امید لرم چې څنګه تاسو دا پروګرام ټول وکتو او مفتی صاحب خبرې مو واورېدې، مطلبي خبرې د هغه وي، نو زما د یقین دی انشاءالله تعالی چې تاسو مسلمانان به ټول دته چې کوم دی معافي وکوئ او د سره به هم هغسې مینه ساتئ، ځکه چې امام صاحب یو ډېر ښه او ډېر لوی شاعر دی، خو انسان دی غلطي کیږي، دی په خپله غلطۍ باندې نن شرمسار دی، توبه استغفار شو او راغلو د مفتی صاحب سره کېناستو، د حق
زمونږ د دارالعلوم حقانیه مفتی صاحب جناب مختار الله صاحب سره او تاسو دا وی خبرې او دا ویډیو وکړه د هغې تحریري شکل کې هم دا ولیکلی شو نو موږ تاسو ته ریکویسټ کوو درخواست کوو چې انشاءالله آینده دپاره به د امام علی شاه نه انشاءالله د اسلام او د مذهب باره کې ښه کلامونه اورئ که خیري او دی به د اسلام او د مذهب انشاءالله ډېر خدمات وکړي دا ډېر عظیم شاعر دی ډېره مننه ډېره شکریه او الله پاک دې دوی ته په دې دغه باندې استقامت نصیب کړي او الله پاک دې مفتی مختار الله صاحب ته ډېر عمر ورکړي نور دې دوی په درجات بلند کړي او د دې راغلي ملګرو د ټولو ډېره ډېره مننه والسلام. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زه د مفتی مختار الله حقانی صاحب د حاجی ګل سید صاحب د شمشاد صاحب د نورو ملګرو ټول چې څومره ما سره راغلي دي په دې شپه کې ځان یې کړولی دی او صرف دې دپاره چې دا شر شدت دا فساد دا جوړ نه شي او بالکل الحمدلله سکون راته ملاو شو یو تسکین راته ملاو شو او یو داسې ځای کې ناست یم او داسې خلکو کې ناست یم چې ډېر پاک او ډېر معتبر خلک دي او زه دا اپیل کوم د خپلو وروڼو ته د خپلو مسلمانانو ته چې بس ما خپلې خبرې واپس واخیستې ما تاسو په مخ کې اقرار هم وکړو او ما توبه مو ویسته ما کلمه مو وی الحمدلله بس زه دا اپیل کوم او ټولو ملګرو ته که هغه دلته دي که بار دي چې هغه دې په خپل دغه باندې سوچ وکړي او زما ما ته د ورورولۍ رس راکړي او ما سره د همغه مینه وساتي همغه محبت او همغه رشته او بس نن نه بعد به انشاءالله رحمان زما د خولې زما د قلم نه زما د ذهن نه به داسې الفاظ داسې سنوزي چې په یې د لزاري وشي د خلکو او ډېره مننه کوم د ټولو خلکو بیا یو ځل بیا د مفتی مختار الله حقانی صاحب مننه کوم حاجي ګل سید صاحب شمشاد صاحب ډېر زیات